السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو بای پرون به تاسو کتلی چې مونږ تلي وو چکر له او بېګا را رسېدلي وو 11:30 بجې. ویډیو مې هم لیټ اپلوډ کړې وه. اوس راته ملګري والد صاحب ټلیفون وکړي د مونږ نه شپاتی پکار دي. نو بای هیله مې نه شپاتی شو کولی، خو ګرمي ده دا ټایم کې صرف کتې مې. نو بای ځان له پرون مې په غوښه باندې هلته دل نه دی موړ شوی. نو بای راځئ ځان له په پیازو کې گوشت بناوو. تاسو تماشه کوئ چې زه څنګه غوښه پخوم. نو غوښه مې ځان ته ایښولې ده، خو صرف پیاز ورته کټ کوم. نو پیاز رالو او شروع پرې کوو. بای د پیازو ځای ته ورسېږي. پیاز 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 بس دا یو ډېر دی. دا د بل چا غوښه ده، دا د بل چا غوښه ده، دا د بل چا ده، دغه پاسه صرف زمونږ پرته ده. خو غوښه غوښه یې وایي. اوس به مې د ټک ایستی و. نو بھائی اول به پیاز بغیر غوړو به یې چې کوم دی نو په اور باندې کېږدي چې د دې نه خپلې اوبه والوځي. اواز ته دا به داسې وي، دا به خپلې اوبه ختمې کړي. چې اوبه ختمې کړي نو غوړي به ورته ور واچوي. ما ورته اوس یو چمچۍ غوړي ور واچولې او مونږ به څه کوو، مونږ به ورته وږو. ټول مې ونیستل. دا څه مصیبت دی یاره، ګرمۍ ته وایي. پرون خو په ما بڼ کې ته مزې وې. بھائی د خوراک شوقیان دا وګورئ که نه، خپې تیارې شوي دي. یاره چې دا یو قسم ظالمه مزه کوي. ماشاءالله پیاز په سره کېدو شو. اوس به ورته نمکین گوشت بس روټۍ تیارې دي او غوښه به انشاءالله 2-3 منټه کې تیاره شي. بس وږي یم. ماشاءالله ماشاءالله. توبه خدای توبه. لکه سړی به نه لیونی کېږي وروره. دا به ځان له ماښام له پرېږدم. ډېر وخت پس مې شاشم ولیده. زه به خپله 3 ګنټې راپاڅېدم. نو 3 ګنټې مې وشو چې ویده شوی وم. شاشمه څه کوې؟ زه ځان له ام راوړم بایي او پی راوړم. پاڼې دي، دا پاڼو والې دي. زه له پاڼې کې او زه به ځان له جوس وکړم. زه چې ځو کلي ته پاڅېدم، خوبه راپاڅېدم. د حریق په یخو اوبو مې ولامبله اورې. او اوس ځم بس کلي ته ژر راورسېدم انشاءالله. راکړه رومي استاد غامونه راکړه. سودا مې وکړله او راورسېدم. دا والا پی، دا والا امونه او دا والا یو بې غیرته یخېدلې وږې.
دا والا چاړه او اوس څه پکار دي پلیټ یو پلیټ پکار دی پلیټ به راوالو امونه به سپین کړو یو څیز به پکې بل اچوم تاسو تماشه کوئ دا یو څه دی چینی لږه کمه اوس چې تاسو ته ما کوم څیز یادو که نه آماداری پرچی سنبالی ہے واہ ګیلاسونه راوله ګیلاسونه ها 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 یخ بالکل ټنډه اصل کې زه بالکل نشم څښلی زما نه خوښه ها 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 لږ لږ څښو نو بھائی ګرمي کمه شوه او بالټۍ مې راواغسته اوس مې موبایل ځان له والي او څه کومه نشپاتې شو کوم ښه نشپاتې پخې شوي دي او تاسو ته ما په سر کې ویلي وو چې موږ کردونه جاخیري نشپاتې ته ورخېږم ماشاءالله خو چې باران وشي که نه بس دا سم ډیسان شي بس دا وړم په راز دي ده به راوخېږم او ته به راته بالټۍ ونیوې زه به تر بر نه راولم ته یې کوه بالټي کې اچو چې بالټۍ ډک شي ماله به اواز راکړې زه به راشم وبیسم دا مخال زه په ونه کې یم او زه غواړم چې دغه غونچک زه لاسته کړم یعنې دا بلا شي دي راسره خو لکه زما نظر په دغه غونچک کې دی بس زه درولم ښه کېچ کوه بھائی ستړی کړم ګرمي را باندې بره راغله نو ما وې راشه سنډ وله ورکړه یوه دوه درې ورګه ها دا ده شته پکې ډېرې تاسو ولیدې خو لکه بس دا ولا هم ډېر دي لا پوره پخې نه دي خو لکه بیا هم یو باران سره رنګ اړولی بدل شوي پخې دي روانګي شوه دا وله وړم اوس یې وله وړم بیا راځم نشپاتۍ خو مې فرات نه ورسولې خو عدل مې ولیدی عدل مې ډېر وخت پسې لیدی خو تاسو ته یې نه ښیم ځایي نه ما وېدم کور ته او خو داسې خطرناکه پوله باندې روان یم خو بس زما شاړې ته کرکټ خواله وای هلکه یو ظالم راشتې ګورې وې هلکه ډېره موده شوې وه که نه دا ټول واړه مې نه ولیدلې یاره لیکې هلکه دا هلکه دې ګورې پرون مونږ چکر له بوتلی یار خاشره چکر دې ومنو السلام علیکم ماما ډېر ښه چکر هلکه دا ما باندې بیګا محمد کمنټس کړی دی دا ده په کمنټس کړو کتلې مې خاشر فاینل ګټلی دی اوس شپږمه ورځ یې په شپږو ورځو کې یو پیره بیټ راکړی دی یو بال مې والې همدا تعالی زور درکړي ته نه پوهېږي هلکه والیبال ول راغلی دي او دا خو لوی فلم دی اورې څېره ډکه ده تاسو ته والیبال یو دوه کلیپه ښیم بیا بس Ende.
داسې ښکلې کېناستم د خپله شاړه کې موسم ښه ښکلی دی شاټه بس دا ویډیو ایډیټ کوم او بال یې کور ته وویشته او بیا په نیکسټ بلاګ کې انشاءالله ملاویږو د لوی الله امان